السلام علیکم ورونو. زما درې هلکان او یوه جینۍ مې ده او ډېره سخته ده راباندې، څه د رقم نه لګي. د ګټې وټې م څوک نشته دی او ډېره ریان ناست یو. اوړه کم حد ته دي، ګوړه چیني هېڅ هم نشته دی، بس دقه شان ناست یو. پکۍ م سوی دی، نه م شیشه شته، نه م پکۍ شته، نه م بیټري شته. ماشومانو نه د شپې خوب وي او نه د ورځې خوب وي. او سکولونه پې ویم یتیمانانو سکول کې مې داخل کړي دي او ډېر د رزق نه ډېره ریان ناست یو. که چا راله لږ کاروبار شروع کړو کور کې او یا راله بل څه دغه کړه، نو څوک دې د غلط دغه دپاره ماته رینګونه نه کوي. او چې څوک راسه امداد کولی شئ او د خور په نظر راته ګورئ نو رینګ کولی شئ، هر ټیم کولی شئ. او بس زما دا خواست دی چې ډېره غریبي وجیزي م ده. پکۍ مې سوې 50,000 روپۍ پې راځي، هغه مې وس کې نشته. ماشومان دا نن سویمه ورځ ده دقه شان دي ناست دي، بس نه د ورځې خوب وي او نه د شپې ماشي دي او حالات هم ډېر خراب دي. بس اوړو وس هم نه کېږي، د هېڅ وس هم نه کېږي. بس دا ماشومان دي راته وایي موږ څه وځه امې چېرته په ډیران باندې به کباړ راټولو او ته به راته کښېنې، موږ یوازې یریږو. او بس حالات هم ډېر خراب دی. که تاسو راسه امداد د الله د رضا دپاره وکړو نو خدای دې تاسو څخه وکړي. 6 کاله مې وشو چې په هلج والې ما چا له کار روزګار هم نشم کولی، کنې زما په بچو به داسې دغه نه تېرېدی چې زه په هلج نه وی والې. او د حکومت نه او د عوامو نه مې دا درخواست دی ورته چې ما سره امداد وکړي د الله د رضا دپاره، چې لکه یو خور سره سړی امداد کوي. او بس تاسو نه مې دا دغه دی خدای څخه وکړه کو امداد هم راسره وکړو، یا راله کاروبار هم شروع کړو په کور کې. حالات هم ډېر ګډوډ دي. خیر دی زما د کور حالات وینئ تاسو، نو بیا راسره هر څه کولی شئ. خو حالات هم ډېر خراب دی. دا ماشومان دي، دا کشر ماشوم دی او نور چې دي هغه د ده نه 2 مشران دي. خوا به ماله څه وکړي، یو 5م کې سبق وایي، یو اول کې دی. او دا ماشومان به ماله څه وکړي، بس ما ته جاړي امې څه وکړو امې، وایي څه وکړو، موږ له خو څه کار روزګار هم نشو کولی. خو حالات هم ډېر ګډوډ دي. بس تاسو ته زما دا اپیل دی بس.